حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې تاسو د الله عبادت کوئ او خوراک په خلکو باندې کوئ او سلام عام کوئ تاسو به الله په جنت کې داخل کړي. اور حسن رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې الله جل جلاله په هغه خلکو باندې د ملائکو په وړاندې فخر کوي کم خلق چې د الله په بندګانو باندې خوراک سکاک کوي. نو موږ او تاسو د حدیث کې عام خلق راغلي نو چې په نیکانو خلقو باندې خوراک سکاک کوي نو چې څومره اجر به باغی باندې ملایي. ولی چې عام مسلمانانو وروڼو باندې الله جل جلاله په فرشتو باندې څه کوي فخر کوي. فخر بل لاله چې میلمه د کور ته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا ایمان په الله او په ورځ د آخرت باندې دی نو پکار دی چې د میلمه اکرام وکړي. دا اکرام معنی دا ده چې د قیام او د آرام ځای ورته بهترین چې څومره د وس کې ورته برابر کړي او کم کانه پینه چې دی په کور کې کوي په خپلو بچو باندې د هغې نه د کوشش وکړي چې لږ زیادت دې ورکړي راوړي د میلمه د اکرام په وجه باندې. او دغه شان دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی چې چا منس قائم کو او زکات ورکو او د رمضان المبارک روجه او ساتلی او د میلمه اکرام وکړو هغه په جنت کې داخليږي. دیو جن یو بل حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغا سڑے دا خیر نہ خالی دے کم سڑی کی چی مہمان نوازی نہیں. او یو روایت کی دا هم راضی چی سوک دا ملما حق ادا نکی وی ملما تا حق شتا چی قربتا ہوئی چی زکن لخش تیار کی رخوی ولی زان لدیم چی سلی پخکڑی والی را یو خواگر چی پا تیار کی راش یو آغانا چی خیر تا مخی نویلی نو بیا ملما تا دا حق شتا چی قربتا ہوئی او بل دارا چی پا قربا کی طاقت وی چی آغا تا ہوئی چی بینا لگلا لسپا خکا نویلی شیخو عموماً منکی دا ماده نشته د شویل چې چا سکی خو ده بل لاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس داس او یو بل مراره او دا صحابه مرسره ورته وی روټی دي در باندې خرم او یا او ما روټی نه خوري. ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال جواب کو هغه وته کور کې صرف وبشته نور خوش نشته. بل صحابي هغه ته یرا زما په خیال ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه ته یرا د بل مبوزه کوړه نو هغه بوته کوړه چلاړي د کور ولا توید نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالمرا غلی دی سولا برابر وی روټی شته خو دا خو صرف ستاده بچو به وشي نور خو مونږ کار سدشت وی زوم دغه د ملمتبه کیدو دا بچی څه په چل ول باندې دکا دیوی بلا کړي وا او په چل ول باندې هغه یو دکړل او هغه روټی راوړه هغه ملمته کې خو دا دیوا د سکول وی دا لګه خو اقدم ایسته مړک لوي دا خو اوس نه لګي هغه باندې په تیار کې روټی او خړل دی وسره ناس شابه خورا او شابه خورا داغه مطلب دا چې ګینه دیم را سره خوري روټي لګو د خپل او نه خوړه او په ملما باندې روټي خوړه. نو دې کې یو مسله دا راوته چې را کوشش وکړ دې چې په خپل باندې بنده ملما بوزي په خپل په روټي خوري څنګه چې نبی عليه السلام اول شروع د ځان نه وکړه خو چون کې پکور کې سو اونو نو داغي په وجه باندې بیا بلته حواله کړ. دغه شانتي ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ملما د چا کړه الله شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نو هغه د ځان سره خپل رزق وړي او چې کله ملما د کور نوزي نو د هغه انسان واړه ګناهونه الله معاف کړي.